السلام علیکم. نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور حلف واغستو او په خپل ولني تقریر کې ډېرې خبرې وکړې، خو د عوامو د فایدې د ټول نه غټه خبره دا وه چې د روژې د میاشت د اولنۍ ورځ نه به هیلث کارت جاری شي. دا ډېر لوی نعمت دی او د خیبر پښتونخوا کې دی یو خاموش انقلاب راوستی. ما ته وختي یو اسلام آباد کې زما یو ډېر خوږ دوست دی، صدیق جان نومې دی، هغه راته یو خبر شیر کو. هغه وی چې د کوهاټ ایم پی ای شفیع جان دا بیان ورکړی دی چې د الیکشن په مازیګر ماښام باندې یو رکشې والا راته فون وکړو، وی هغه رکشې والا ډېر د پی ټي آی ووټران پولینګ سټیشنو ته را رسول او ټوله ورځ ډیوټي کړې وه. نو ما ورته ووی، هغه ایم پی ای صاحب وی چې ما هغه رکشې والا ته وی چې ماښام به درله پیسې در کوم، ته پروا مه کوه. وی هغه وی چې جی ما دې له فون نه دی کړی، ما دې له فون کړی دی چې زما د زوی د زړه اپریشن او 8 لک روپۍ په هیلث کارت لګېدلې وي او ما په هغه ورځ واده کړی و د الله سره چې کله مې الیکشن نو زه به ټوله ورځ دا رکشه مفته د تحریک انصاف او د عمران خان د امیدوارانو دپاره په ډیوټۍ کې لګوم او خلک به پولینګ سټیشنو ته راولم. دا یو جذبه ده، په دې وجه ده چې هغه ته د دې فایده میلاو شوې وه. نو الله دې کړي چې صحت کارت د عوامو په امیدونو پوره شي او زموږ د غریبو خلکو یا د درمیانه طبقې چې کم میډل کلاس دی هغوی سره په دې وخت کې د حالات ډېر کمزوري دي او دا هیلث کارت غونته نعمت په ډېر دنیا په کمو ملکونو کې دی کم چې عمران خان خپل د خیبر پښتونخوا عوام له ورکو. نو ډېره شکریه او تاسو هم شکریه ادا کړئ او دعا وکړئ چې خود د دوی د حکومت کامیاب کی چې دغسې د عوامو د مفاد منصوبې جوړې کړي چې خلک ژوند په اسانه شي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.